زما نوم حضرت عمر دی، د پېښور سره مې تعلق دی. میټریکه پورې سبق ویلی دی. الحمدلله ما چې کوم دی 10 کاله سیلمیني کړې ده، بسکټ بسکوټ وغیره دا ما په دکاندارانو مانه خرڅ کړو. نن 2021 نواله دا 2022 دی. زه رشکه چلوم. زه دې سره یو ورکوټ ارګنایزیشن چلوم چې هغه ستاسو په علم کې راولم. زه د سپیشل پیپل ویلفیر ارګنایزیشن وایس چیرمن په پېښور کې، او موږ په سپیشل خلکو باندې کار کوو. هغه خلک چې هغوی چاته سوال کوي، هغوی د سوال نه منې کوم. هغه خلک چې هغوی ته ډسیبلیټي سرټیفیکیټ نه وي، هغوی له موږ چې کوم دی هغوی دفتر ته بوځو، هغوی له سرټیفیکیټ جوړ کړو. دا علي زه ولې ځکه کوم چې ما ته احساس دی زه نن رشکه چلوم او ما محنت وکړو، ما چې کوم دی سختې تېرې کړي. ما به ویل یا الله په ما به هم داسې وخت راځي چې هغه به رنګ راوړي. الحمدلله نن هغې رنګ راوړو. زه خپلې رشکه چلوم. یو کس یو کار کوي نو د هغه په شا ډېر غټ سپورټ وي، خو زما شاته زما چې کوم سپورټ دی هغه زما مور ده. ما ته دعا کوي الله پاک ماله د هغه دعا سیده راکوي. زه نن رنګ روغن د مور په دعا یم. بلې حکومت ته زما دا درخواست دی چې یاره زموږ څونه سپیشل خلک دي دې دپاره ورکوټی روزګار روان کوي، بلا سود قرضې ورکوي، سوال درته نه کوو. سپیشل خلکو له سهولت ورکوي. ولې موږ هم د دې ملک یو حصه یو، د دې ژوند یو حصه یو. یو خبره زه ستاسو په دغه کې راولم چې معذوره د چا نه کم نه دي. کوم چې روغ خلک کوم کار نشو کولی هغه موږ کولی شو. د هغې وجه دا دی چې موږ ډسیبل سرټیفیکیټ له خلکه ځان سره بوځو، د هغې خدمت کوو، د هغې ویلچیر په ځان سره په دې ګاډي کې ږدو، په خپله ګرځېدی شو. موږ چېرته تر اوسه پورې نه په چا ځان بوج کړی دی او نه په چا ځان بوج کوو او نه پرې راله شرم راځي. زه مخکې یو داسې انسان یم چې چا به زه په خپل کټ کې نه پرېښوستم. میلیار دا معذوره دی، دا ګرځي په ځمکه ګرځي او د ده کپړې ګندې دي، زمونږ کټ به ګنده کړي. نو زه نن جاړم، خوشحاله شم، خفه شم او فخر هم په خپل ځان کوم چې هغه خلکو ما ته به یې ډېر په ماشوموالي کې ډېر په سپک نظر کتل. الحمدلله هغه خلک نن ما له عزت راکوي. په MNA شو په ټلي پسې تللی یم، چېرې ما چېرته نوکر کا. ما ته ویلي چېرې ته ما نه نوکري غواړې نو ما سره نوکري کم ده. مې رجي ما له یو رشکه واله، نو ما ته ویلي چې ما نه رشکه غواړې نو په دندې ولې نه چلې. نو ما ته هغه یو غزل شانتې دی وایي ورک د سوال لیدل شه او نه لیدل د دې نه ډېر ښه دي، او دا لباسي خندا د ژړېدل د دې نه ډېر ښه دي.